بیا مې زر زر بابا له چې یخیا لاندې کوویله پرېواته بیا اسټاک والا ټلیفونونه وکړل چې مور وایي کوویله له راشه بیا ما اسټاک والا له وویل چې راشه چې دلته کوویله ورکړی پرېواته. السلام علیکم ملګرو. د یحیی ماشوم د کووي نه راویښو اجازت ضمیر خان ضمیر له میلاو شو. د ضمیر خان ضمیر دا پیغام لږ وګورئ، هغې نه پس یو خپل ضروري پیغام هم دی، نو ویډیو مکمل وګورئ. جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ټولو ملګرو ته یو پیغام، او دغه پیغام چې ان شاء الله که زندگی وا نو بلار اجازت ورکو چې بالکل راوي باسي دغه کوینه راو باسي او دغه ته کوي قبر ته، نو ان شاء الله تعالی د یوې نواله تر د 2 بجو پورې نن د ورځې وس دینه با ټول ملګری را غونډیږو پلان چې مطلب داسې پلان به جوړو چې لکه یو انجینیر بم مونږ ته پکار وي چې هغه مونږ ته هغه لیول سیستم برابر کې نور مشینری خو ټوله ان شاء الله تعالی که زندگی وا نو هغه نور خلکو منل دا وي چې راضي با او دوا کوي. زه مې ټول نغټ ضرورت پر دوايي ځکه چې دوا په هر څه کې پکار راځي، نو ان شاء الله اوس مونږ په لارې ور روانیو. خو دغه اطلاع راته میلاو شوله چې د 2 نواله تر د 3 بجو پورې دا پلان جوړیږي او د هغې نه بعد به کار شروع کېږي. نو انشاءالله ستاسو سره به وخت باندې ویډیو هم شریکو. خو ټولو تر دوا درخواست دی چې دوا کوئ چې د غذې الله پاک داسې کیږي دا خاوره داسې نرمه کړي چې اړو څوک پرې پوه نشي. ملګرو تاسو ضمیر خان ضمیر صاحب دا خبرې واورېدې. اوس ټولو له پیغام دا دی چې موږ له پکار دی چې موږ ورله دعاګانې وکړو چې دا ماشوم الله پاک په خیر خیریت راوباسي. په خیر خیریت ځکه یم ګوره 3 ورځې وشوې ماشوم د کووي کې پروت دی، تقریبا 85 ګز لاندې کووي دی کې پروت دی چې په کم حال باندې وي د هغه جسم نه به چې څه جوړ شوي وي. نو ځکه یم چې دعا کوئ چې الله پاک د ماشوم په خیر خیریت راوباسي او دغه کووي نه دی خپلې مقبرې له په خیر خیریت باندې شفټ کړلی شي او الله پاک د هغه خلکو په مټو کې برکت واچوي چې کوم خلک په دغه کار خیر کې حصه اخلي، که هغه مالي حصه وي که جاني حصه وي که د خپل مټو زور لګوي، نو الله پاک د هغوی په ژوندونو کې برکت واچوي. الله پاک د هغوی له هم په ژوند کې کامیابي ورکړي او الله پاک داسې غم نه وساته. نو ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ چې زیات خلک د غزي له ورشي او د دې خلکو مدد وکړي، که هغه مالي مدد وي که هغه د مټو مدد وي. نو ځکه وایم چې ویډیو زیاته ورسوئ خلکو له. ویډیو خو والله ډېرو زیاتو زموږ سوشل ورکرانو شیر کړې ده. ما وایي چې زه هم خپل مینوالو سره خپل ویور سره دا خبره شریک کړم چې زیاتو خلکو له دا پیغام ورسي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.